نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على رسول الله. نن ان شاء الله العزیز د تاسې په خدمت کې د 12مې سپارې خلاصه وړاندې کوم. الله تعالی پر قرآن شریف کې 3 قسمه چیلنجونه منکرینو ته ورکړي دي. اول چیلنج دا ورکړی ده چې د قرآن غوندې قرآن راوړئ، او دوم چیلنج دا ورکړی ده چې د یو صورت د قرآن غوندې راوړئ، فاتو بصورت. دریم چیلنج دا ورکړی ده چې 10 صورتونه د قرآن غوندې راوړئ. نو دا 12مه سپاره کې چې الله تعالی ذکر کړی ده هغه د 10 صورتو ذکر کړی ده چې که چیرې تاسې یاستئ چې دا قرآن په حق نه ده، نو تاسې د دغه قرآن د 10 صورتونو غوندې 10 صورتونه راوړئ، بیا به تاسې الزامات په جای باندې کنی دا د تاسې الزامات صحیح نه دي. تر ټولو اهمه خبره دا ده چې الله تعالی دا 12مه سپاره کې د نبیانو د انبیاو واقعاتو ته اشاره کړې ده. اول واقعه د نوح علیه السلام په دې 12مه سپاره کې ذکر ده. دومه واقعه د حضرت هود علیه السلام ذکر ده. دریمه واقعه د حضرت صالح علیه السلام ذکر ده. څلورمه واقعه د حضرت ابراهیم علیه السلام ذکر ده. پنځمه واقعه د حضرت لوط علیه السلام ذکر ده. شپږمه واقعه د حضرت شعیب علیه السلام ذکر ده. اوومه واقعه د حضرت یوسف علیه السلام ذکر ده چې هغه ډیره تفصیلا ذکر ده. نوح علیه السلام کوم سرکشي وکړه، دعوت یې نه ومانویه. الله تعالی ورته وویل چې نوح علیه السلام بیړۍ جوړه که، نو بیړۍ یې جوړه کړه، مسلمانان کې کېنستل او ځناورو کې جوړه پکې واچوله. کله چې طوفان راغویه مځکې لکې اوبه راباسلې، اسمان له پاسه اوبه راورولې، دا ټول دنیا کې اوبه وې. نو نوح علیه السلام خپل زوی ته وویل چې بچای راځه دا بیړۍ کې کېنه. نوح علیه السلام خپل زوی ته وویل چې بچای راځه دا بیړۍ کې کېنه. زوی ورته وویل چې زه تا سره به بیړۍ کې نه کېنم، زه به غره ته وخېږم، ما به بچ کې، لیکن په غرو باندې مو اوبه وې، د الله تعالی شان و، هغه م هلاک او برباد سویه. نوح علیه السلام الله تعالی ته وویل چې الله د تا له ما سره کول وعده دې وه چې زه به مسلمانان هم بچ کوم او د تا اهل و عیال به هم بچ کوم، دا د ما زوی هم بچ که. نو الله تعالی ورته وویل نوح علیه السلام د تا دا زوی د تا اهل نه ده، ځکه چې اهل هغه یي چې د انسان مني، نو دا مسلمانان د تا اهل دي. هود علیه السلام کوم هم شرک ویه. د حضرت صالح علیه السلام کوم هم شرک ویه. د حضرت ابراهیم علیه السلام خو بیا غټ متکبر انسان د نمرود سره مقابله وی، هغه مشرک و، د خدایي دعوه یې کړې وه. نو دوی چې کله د دغو نبیانو دعوت نه ومانویه، نو الله تعالی د ټولو قومونو هلاک او برباد کړو. الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته 2 زامن ورکړو، اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام. د اسحاق علیه السلام زوی بیا یعقوب علیه السلام، د یعقوب علیه السلام زوی حضرت یوسف علیه السلام. ټولو نبیانو سلسله له اسحاق علیه السلام را رسوې ده. حضرت اسماعیل علیه السلام جی یو د موږ او د تاسې خوږ پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی ده. د نوح علیه السلام د قوم جرم دا و چې دوی به بدفعلي کړه، له کړاسو سره به بد کار کویه، له مخه ډېر آیا. نوح علیه السلام ډېر زیات پوه کړو. کله چې دوی نه ومنله دا خبره، نو الله تعالی هلاک او برباد کړو. د نوح علیه السلام ښځه هم هلاک او برباده شوه. په قرآن کې چې کوم ذکر راځي، حضرت نوح علیه السلام ښځه هم کافره وه. د حضرت لوط علیه السلام ښځه هم کافره وه. د حضرت ابراهیم خلیل الله پلار هم کافر و. د حضرت نوح علیه السلام زوی هم کافر و، هغه هم هلاک او برباد سو. نو په دغه کې یوه خبره موږ او تاسو ته زده کول پکار دی چې الله تعالی په نسب باندې حسب او نسب دغومره معتبره نه ده لکه څومره چې اسلام معتبره ده او تابعداري معتبره ده. ځکه چې د نبیانو ښځې د کور اهل و عیال زوی دغه هلاک او برباد سو، نو موږ چې شی موږ امتیان یو، نجات ذریعه یو ایمان وګڼو او په ایمان باندې پاخوسو، په اسلام باندې پاخوسو. ها د اعمالو که کمی الله تعالی درګذر او د مغفرت وال بخونکی غټ ذات د الله تعالی به سړي ته بیا معاف وکړي. او د شعیب علیه السلام قوم چې وه، حضرت شعیب علیه السلام قوم په ناب طول کې بې کمي کړه.
شعیب علیه السلام ډېر زیات پوه کړو چې تلی له بل چا جفرایه تلی او چا ته چې ورکوی پرې ورکوی دا ناب طول کې کمی مه کوي تللو کې کمی مه کوي نو دوی چې کله نه ومنل الله تعالی دغه قوم هم هلاک او برباد وګرځاوه. مخته د حضرت یوسف علیه السلام واقع ډېر په تفصیل باندې الله تعالی ذکر کړی ده. بعضې حصه یې 12مه سپاره کې ده او بعضې حصه یې په 14مه سپاره کې. دا 12مه سپاره کې چې کوم حصه انشاءالله العزیز نن به هغه تاسې مخته ذکر کوم. یوسف علیه السلام خوب ولیدویه 11 ستوري سترګه او شپنګۍ ماته سجده کې. نو دی راغو حضرت یعقوب علیه السلام پلار ته ذکر وکړو د دې خواب. نو پلار یې ورته وویل چې بچیه دا خواب چاته مه بیانوه. ورونه خبر شو، ورونه یې حسد ورسره وکویه. یوسف علیه السلام یې سارا ته بوت ویه، ورې کوی کې واچاوه، یو زناور یې راونیو، زناور یې حلال کو. په هغه زناور په وینه باندې حضرت یوسف علیه السلام کمیس ککړ کو پلار ته راوړو. پلار یې ډېر زیات زړل پریشانه و. له هغه ځایه یو قافله پرې راغله، مصر ته یې ووړویه. په مصر کې عزیز مصر وکویه، ورې کم لوی سویه. بیا زلیخه په دې باندې مینه سوه چې عزیز مصر ښځه وه. نو بیا زلیخې بد کار ته دعوت ورکو. حضرت یوسف علیه السلام د دې خبره نه ومنله. نو یوسف علیه السلام باندې تهمت ولګاوه. یوسف علیه السلام جیل ته ولاړ. جیل کې قیدیان و، 2 قیدیانو خوب ولیدویه. نو یوسف علیه السلام تعبیر ورکویه چې ته به د بادشاه خصوصي سړی ساقي د اوبو ورکولو وال یا د جام ورکولو وال سړی به جوړیږي. دا بل ته وشي تا له خوبه دا معلومیږي تعبیر یې ورکړو چې ته به قتل کیږي. نو هغه بالکل دغه سو. نو بیا څه وخت بعد باچا د وخت خوب ولیدو. عزیز مصر باچا چې خوب ولیدویه، خپلو وزیرانو علماو ته د دې ذکر وکویه. نو هغو تعبیر نه کو ور. هغه سړی دلبار کې ورسره لګېدلی و. مخته حضرت یوسف علیه السلام سره په جیل کې و. هغه ورته وویل چې که ماته اجازه یې زه به جیل ته ولاړ سم د دې خوب تعبیر به راوړم. نو جیل ته راغو. حضرت یوسف چې پوښتنه وکړه، یوسف علیه السلام تعبیر ورکویه. بیرته ولاړ. باچا ډېر خوشحاله شو. د خوب تعبیر یې واورېده. ورته وویل چې هغه سړی زر تر زره راولئ. کله چې د بادشاه نماینده ورغویه حضرت یوسف علیه السلام ته د بللو دپاره چې بادشاه سلامت دې بولي، راووځه له جیله چې یوسف علیه السلام ورته وویل چې اول بادشاه ته وایه د هغو خلکو د هغو ښځو تحقیق وکړه چې چا ګوتې کټ کړې وې. نماینده راغویه بادشاه ته وویل. زلیخه چې کله پې مینه سو حضرت یوسف علیه السلام باندې، بیا د مصر چې کومې ښځې وې هغو طعنه ورکړه، پیغور یې ورکړو چې دا په یو غلام باندې مینه ده. ته وویل چې تاسې خو راسئ خو دا غلام وګورئ چې څرنګه غلام ده. پل فروټ یې په لاس کې ورکړو، چړې یې په لاس کې ورکړې. هلته یوسف علیه السلام له جیله راووتویه. نو هغو چې میوه پرې کوله، نو تر میوې چړې ووتې کته. دوی د یوسف علیه السلام د دیدار پلنداره باندې وې، نو ګوتې پرې کړې. ورته وویل چې یوې د دغه واقعې تفشیش وکړه. نو باچا سلامت بیا د دې واقع تفشیش وکړو. الله تعالی یوسف علیه السلام بری کویه. زلیخې تسلیمه کړه چې واقع ما د غلط کار دعوت ورکړی ویه. نو ده نه ومنل. نو مخته حصه چې ده هغه د 14مه سپاره کې ذکر ده. د واقعې له دغې حصې چې موږ ته څه معلومیږي، یوه خبره خو دا راته معلومه شوه چې چا چې له چا سره احسان کړی د خپل محسن او د مربي د ډېر زیات خیال کې. لکه حضرت یوسف علیه السلام ته چې عزیز مصر احسان ورسره وکړو، کور ته راوړوی. زلیخې ښځه پې مینه سوه. زلیخې د بدکار دعوت ورکویه. د انکار وکړو. ورته وویل چې زه دا ظلم څرنګه کړای سمه، ته د ما د مربي د ما د پالونکي ما باندې احسان کولو وال ښځه یې او زه له تا سره دا ظلم وکمه او دا د ظالمانو کار یي چې احسان فراموشه یي. چا باندې احسان وکړي، سبا هغه احسان نه مني، هغه شی هیر کړي. لهذا احسان فراموشه موږ او تاسو ته نه د جوړېدل پکار. مخته د ښځو د مکر ذکر په دې واقع کې وسو. ان کیدکن عظیم. د ښځو مکر ډېر لوی ده. له دې چې دا نه معلومېږي چې ټولې ښځې مکرجنې دي، سړي هم بعضې مکرجنې یي. الله تعالی خپل نبي بیا محفوظه وساتویه. زلیخې چې کله د زنا دعوت ورکویه، نو یوسف علیه السلام جیل ته د تللو دپاره تیار شویه. تهمت په سر اخیستلو دپاره تیار شویه، خو زنا ته عزیزانو نه سو ورزندې. نو دا موږ دپاره سبق ده. موږ او تاسې ته پکار ده چې له زنا ډېر لرې ځان وساتو. الله تعالی دې له دې واقعې چې د عبرت اخیستلو موږ ته توفیق راکړي. الله تعالی دې له ګناهو چې د بچ کېدلو موږ او تاسو ته توفیق راکړي.